د اختر په ورځ څه کارونه داسې دي چې د هغې نه به مسلمانان مؤمنان ځان ساتي. په هغې کې اول نمبر د اختر په ورځ دوباره تعزیت کول او د قرنګي غم را تازه کول دا یو غلط او انتهایی یو بیکار رسم او رواج دی. بعض علاقو کې وی داسې چې د اختر په ورځ د شریعت خلاف ډیر غلط رواجونه کیږي، خو هغه د دې خبرې دلیل دی چې دا خلق د دین اسلام نه خبر نه دي. یقین ساته چې کم خلق خبر شي نو هغوی بیا دغه رواجونه پرېږدي، د دغه رواجونو نه ځان ساتي. نو په هغې کې یو دا دی چې کله یو کس وفات شوی وي او په هغه باندې 3 ورځې هم تیرې شوي وي، یعنی د هغه په جنازه او په دعا کې خلق شریک شوي وي، خو چې کله اول اختر راشي نو د دې کس خپلوان بیا د کور ته د دعا د پار راځي او دا وایي چې دا د فلان کی مرحوم اول اختر دی. اکثر به تاسو کتلی وي بعض خلک بیا په حجره کې کټونه وغیره هم سم کړي وي او آلته کې خلک راځي هلکه څه چل دی جی د پلانکي مرحوم اول اختر دی. نو دا یاد ساتئ چې په شریعت محمدی کې دا طریقہ د سره شته نه او نه دې ته څه ضرورت شته او نه دې ته څه حاجت شته دی. دا خلق راځي او په دې طریقې سره د مړي کوروالا ته غم دوباره را تازه شي. بیا نو بعض خلق دا غلطی کوي، د دې نه ځان ساتل پکار دی.